سلامونه ملګرو د عمران خان مخالفین په خپل جال کې په خپل غیر شوی دی عمران خان عالمی لیډر جوړ شو پس خبره باندې په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو حکومت د جو بایدن د حکومت چې کومو د امریکا چې کوم حکومت او غي د پاکستان د حکومت نه لاس اوچتول شروع کړی دي جو بایدن چې کومو غي انتظامیه حکومت کې ترشي حکومت د جو بایدن چې غیر د پاکستان حکومت نه لاس اوچت کړي په حکومت باندې انټرنیشنل دباو هم ورځ تر ورځې زیاتېږي انټرنیشنل سطح باندې هم د پی ټی آی حواله سره اهم خبرونه راغلي چې پاغه هم تفصیلا خبره کو بل حکومت او د پی ټی آی مذاکرات ډومبنه میټینګ شوه دی ډومبنه دور شوه چې پای کې څه خبرې شوې دي حکومت د خپل مذاکرات د لپاره د پی ټی آی نه غټ ډیمانډونه کړي در سره هم شریکوم او پی ټی آی ته ډیمانډونه کړي پاغه هم په دې ویډیو کې خبره کو آیا د مذاکرات په کامیاب شي کنه د مذاکرات او حقیقت د مذاکرات حقیقت ته کنه په دې باندې هم تفصیلا خبره کو چې آیا د حقیقت ته کنه یو قسم ل پی ټی آی ته دوکړه دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې جاری کوم نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ پی ټی آی حکومت ته څه ډیماند مخه ته خېده بل طرف ته حکومت هم پی ټی آی ته غټ ډیماند کړي د ټول تفصيلات دي رومبه د عمران خان باندې خبره کو چې عمران خان څنګه عالمي لیډر جوړ شوی دی دا وخت د پی ټی آی او د عمران خان متعلق په ټول دنیا کې څومره هم میډیا ده هغه دا وخت د عمران خان او د پی ټی آی کاورج جاری ساتل دی په عمران خان او په پی ټی آی باندې کاورج کوي عمران خان مخالفین په خپل جال کې په خپل گیر شوی دي حکومت د امریکا چې کوم حکومت او جو بایدن حکومت دغه انتظامیه حکومت خپل لاس اوچت کړی دی د حواله سره د پی ټی آی چې کم 25 کارکونانو ملټری ټرایل شوی دی پاغه هم یورپی یونین د تشویش اظهار کړی دی د حواله سره ټوټل 85 کارکونان ملټری جیل کې دي په 85 کې 25 کم کارکونان دی غیله سزاګانې د ملټری کورټ نه ملاو شوی دي او شپږ کارکونان چې کم دي د غیبت په هم د ملټری کورټ نه سزاګانې ملاويږي نو د حواله سره یورپی یونین ویلي چې د پاکستان پلس سټیټس ته خطر ده کم چې پاکستان کم سټیټس باندې چې پاکستان خپل مصنوعات په عالمی منډي کې خرڅي نو هغه سټیټس له خطر ده که چېرې دغه سټیټس نه خطر لري نشو نو بیا بر پاکستان مصنوعات په عالمی منډي کې خرڅيږي هم نه ځکه پاکستان وای انساني حقوق او عالمی سطح قوانين خلاف ورزي کوي بل طرف ته برتانیا هم आवाज اوچت برتانیا نه هم आवाज اوچت شوی دی چې پاکستان کې د انساني حقوق خیال او ساتل شي د امریکا نه هم د حواله سره आवाज اوچت شوی دی چونکه دا وخت امریکا کې د جو بایدن انتظامیه حکومت ته او هغه هم ویلي دی پاکستان کې کم سزاګانې او رول شوی دی د شفاف ټرایل نه دی شوی حکومت چې کم دی د امریکا حکومت هم ویلي دی او موږ پاکستان دا مطالبه کوو چې د آئین مطابق ته شفاف ټرایل وکړي او د آئین مطابق ته خپل فیصله وکړي د امریکا سټیټ اف ډپارټمنټ سپوک پرسن چې کوم دی هم په دې ټرایل باندې د تشویش اظهار کړی دی چې بیا ول ریچارډ گرینیل جواب هم ورکړی دی چې صرف د تشویش په اظهار باندې کار نه کوي بلکې ټویټ وکړه چې فری عمران خان بل پاکستان کې د امریکای سفارتخانه هم په ملټری ټرایل باندې د تشویش اظهار کړی دی پی ټی آی او د حکومت ترمنځ مذاکرات باندې اوس تفصیلا خبره کوو دا خو عالمی سطح باندې ګوره څومره پریشر دی په پاکستان باندې په ملټری فیصلو باندې نور ګوره څومره پریشر پر اتلی شي یورپی یونین نو لو ټویټ شوی دی او د یورپ نو ول ټویټ شوی دی امریکای چې کوم د جو بایدن انتظامیه دا غي ټویټ کړی دی اوس په مذاکراتو باندې خبره کوو د مذاکراتو لومبه دور مکمل شوی دی بل دویم دور چې کوم دغه په 2 جنوري باندې وی حکومت د پی ټی آی نه د چارټر اف ډیماند غوسته دی یعنی د پی ټی آی چې څه ډیماند دی حکومت ول ویلي چې دا مونږ ته ریټن فارم کرا کوي چې مونږ سره پر ریکارډ پراتی چې تاسو خو مونږ سره مذاکرات کوي خو چې تاسو کم ډیماندونه دي دا مونږ له ریټن فارم کرا کوي دی ویلي چې چارټر اف ډیماند خپل سنی اتحاد کونسل حامد رضا ویلي دی چې عمران خان ته د رهایی ورکړل شي دا غیر رهایی نه بغیر مذاکرات نشي کېدی پی ټی آی خپل چارټر اف ډیماند هم جوړ کړی دی چې پاغه کې د کارکونانو او د عمران خان رهایی سره فهرسته څه زرای دا خبر هم ورکړي چې پی ټی آی نه دا ډیماند هم شوی دی چې د عمران خان ټویټر اکاونټ دی بند کړل شي او په پاکستان نه دی منیج کړل شي بل چې کوم حکومت دویم غټ ډیماند د پی ټی آی نه کړی دی نو هغه دار چې پی ټی آی دی مطلب په ادارو باندې یا په سکسانو باندې په اسټابلیشمنت باندې داسې ډایرکټلی تنقید نه کوي او کم خلک چې په اسټابلیشمنت او په ادارو تنقید کوي نو پی ټی آی دی دا غینا د خپل دغه مطلب خپل لارې بیا لیکي دی وای چې دا زمون کسان نه دي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتل ډیر زیات مننه